أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مخیاتن کی زجر منکرین د رسالت تا خلقو د پیغمبر نه انکار کو ناغیلا زجر او رټنه ورکولا بیا ترغیب قرآن کریم تا او چاچی ایمان راوړلې په الله باندې د الله په کتاب باندې د الله په رسول باندې نو داغی د پاره بشارت نیک اعمال کړلی داغی د پاره زیر او چې دی د پاره خپل ټکانه وي. بیا ورپسې دعوت توحید وا بیا هم زجر د منکرینو د قرآن او د رسالت ته داغی تذکره وا دا خلق د پیغمبر نه انکار کوي د الله د کتاب نه انکار کوي. کچره یو کتاب دا سوي چې داسي کارونه پکې دیشوي نو د قرآن نه علاوه بل کتاب بنو یا کچره دغه خبره چې غرونه په روانې دیشوي زمکه په کټکول کې دیشوي او مړو په خبرې کولې شوي خبرې کړې وې او دا کارونه شوي وې نو د خلکو بیا هم ایمان نه راوړو. دا خلک په یو خبره باندې په ضد او په عناد کې کلک شوي دي. د دې دا کفر دا به سو پوری چې په دې باندې عذاب را پرېوته نه یا د دې کورن نږدې ته نو دی قلاری کی نه همیشه به دې په کفر کې اخته. اوس دې آیتونو نه تسلی ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا داسې هر مبلغ تا او تخویف دنیاوی ورکوي. څوک چې پیغمبر نه مانی نو الله په عذاب را وستل په دنیا کې هم نالوی زماغ عذاب آخری انجام د خلکو سشو زما عذاب ورکول څنګه شو. بیا تذکرہ کوي دلیل عقلی پیش کوي. الله رب العزت متصرف دے کارساز دے په هر سبان دے امخ کی تذکرہ وا نو داغه تذکرہ کوي دلیل پیش کوي دلیل عقلی بیا زجر ور کوي په شرک باندې تخویف دنیاوی او اخروی دا هم پیش کوي. نمانی عذاب دنیاوی بد باندې راشي او عذاب د آخرت اخو دے اخو ډیر غټته. بل طرف ته چې چا ایمان راوړل عمل صالح کړل نو داغي د پاره
بشارت ته زیر ده جنتون بی ولد جنتون خوراکون دی همیشه د پارا سوری دی همیشه بی نور سر خبره د کافرانو د آخری انجام هغه د کفر کوي د ور کوي بیا دلیل نقلی پیش کوي مخکینی کتابونه چې ورکړې شوی دي چاله نو د هغه تذکرہ کوي چې هغه خلق چې کله دا قرآن کریم واوري قرآن کریم پته وته ولګي نو خوشحاليږي ترغیب ورکوي قرآن کریم ته قرآن کریم تراشي دا اوای دا ازده کوي په دې باندې عمل کوي دې تذکرہ وکړي ولقد استهزئ برسل من قبلک یقینا مذاق کړي شوی دې پر رسولانو پورې ستانه مخکې څومره پیغمبران راغلي نو هغه پورې مذاقونه کړي شوی دي خنداګانې پورې کړي شوی دي انکار شه دې دا انکار په زمانه کې انکار تی کوي نور پسې مذاقونه کوي خنداګانې کوي نو الله وی فاملیت للذین کفروا نو مهلت ورکوم هغه کسان چې کفر کړل پیغمبر پورې چې مذاق کوي خنداګانې کوي نو دا وسړې بسې د کافری ثم اخذتهم نو بیا میراونی ول راو منول په عذاب باندې نو فكيف كان عقاب نو څنګه شو زموږ عذاب ورکول الله وی زما عذاب څنګه شو ما چې ول ورکو څومره چې تیر شي دي څومره قومونه هلاک شي دي داغه تذکرہ چې قران کریم کې شوی دا و داغه خلکو حال څه شو داغه عذاب څنګه شو افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت آیا هغه څوک هغه ذات چې هغه قائم دی عالم دی علی کل نفس په هر نفس باندې بما کسبت پس او دا چې کوم کسب کړل وجعلوا لله شرکاء او د خلقو ګرځول د الله لپاره شریکان یو طرف ته الله دی هغه قائم دی په هر نفس باندې هغه حافظ دی د هر چا هغه عالم دی په هر څه باندې هغه حافظ دی هغه عالم دی هغه خبردار دی په هر یو نفس باندې بما کسبت هغه څه باندې داخله کم کسب دا نفس کم کسب کوي د چې سب سکړلی ناغه باندې الله خبردار دی بل طرف ته د خلقو ګرځول د الله د پاره شرک ودا کوي قل سموهم نالا پاغی باندې رد کئی زجر ور کئی پا شرک باندے ام تنبئونه بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول آیا تاسو خبر ور کوي الله لا پا آغا سمانی جوڑی دا بل چی دینو دا پا سڑی کے بعد یونو آباد تیوباسی بل چی دینو دا بل سکے بل سکے دا قسی دی دا کم زیدی خدا بظاہر من القول ظاہری خبر دا دلیل ملی بنشتی جوار خبر نه دا لار خود ان کے یو سڑے دے پا گمراہی روان دے نو اللہ رب العزت دا طرف نا بدا مانے مہر او لگی بیا خوا دے وس نشی رات لے دے دا سے حد تر سے دلے چی دے وس دین واپس کے دے نشی نا اللہ یوم یزل اللہ چال چی اللہ گمراہ کی کم یو سڑے چی اللہ گمراہ کڑی نو فما له من هاد نو نبی داغ دا پارا سگلار خود ان کے چا اللہ بیلاری کی نو بل بوتا سگلارو خی لهم عذاب فی الحیات الدنیا دا دی دا پارا عذاب دے پدے جون دنیاوی کے دا دنیا پدے جون کے دا دی دا پارا عذاب دے نا عذاب کلا بعض خلقو دا پارا اللہ مقرر کرو ناغی بانے عذاب راغل مستقل تباشی بھی دی بعض استیصالی عذاب راغل لینو بالکل ختم کر لی نوح علیہ السلام قوم ته چې ګورې عذاب چې پراغه ټول ختم شو ما سوا د هغه کسانو چې هغه ایمان راوړو د نوح علیہ السلام سره په کشته کې وو هغه کسان بچو نور څومره چې ټول تباش ورستو د ورته چراشي عادیانو ته ګورې
سمودیانو ته ګوري نو څومره چې دي دغه کافرون هغه ټول تباشي نسل نه پاتې شي بیا ټول تباشي کم چې مؤمنانو الله هغه بچ کړلی بیا نسل داغي نه چلیدل دغه سي اخوت نور کدی خراشي دي فرعونانو ته چراشي فرعون سره چې په لخر کې څومره خلقو هر څومره چیو چې څومره وونه هغه ټول نالب نواغله یې پورې ټول تباشي ورچی یو تن بګم نه بچي اخله که څوک ځان وای نو ځان خبرې کوي موسی عليه السلام د خپل ملګرو سره څومره چې دا سره ملګری و نه ټول او قتل او کوم چې د فرعون سره فرعون مخ کې دی نو چې څومره ورپسې دي دا په لخر کې چې څومره خلق دي ټول تباشي نالو لهم عذاب فی الحیات الدنیا په دې ژوند دنیاوي کې د دې لپاره عذاب ولا عذاب الاخرت اشق او خامخ عذاب د اخرت خو ډیر سخت دی ډیر سخت عذاب دی ډیر مشقت والا دی ډیر تکلیف والا عذاب دی دنیا عذاب داغو یمن سمره بای د مرګ پورې مړ شو خبر اخلاص شو او دین رستو بیا بل عالم چې شروع کیږي عالم برزخ شروع کیږي نو پاره کې اخواته د دې لپاره عذاب دی جو عذاب دی نو بیا چې کله را پاسي حشر کې نو بیا د دې لپاره فیصله به د جهنم وشي زي جهنم ته نو ول عذاب الاخرت اشق اخام عذاب د اخرت چې د ډېر سخت دی وما لهم من الله من واق او نبی د پات د پاره د الله طرف نه سوک بچ کونکې سوک واق بنای سوک بچ کونکې بنای سوک حافظ بنای سوک د دې خیر خوابال ته کې نه دی بچ کی ولې کافر دی نو کافر بچ کې نه نشتی بیا مثل الجنه التي وعد المتقون مثال د جنت صفت د جنت هغه چې وعده کړی شي د متقینانو سره متقیان چې کوم جنت ته بزي الله ولا په آخرت کې جنت ور کوي نو دا جنت بسنګ گئی دا زموږ دنیا په شان ته باغی جنت په معنی د باغ نو دا به دي باغی نه نه دي باغ باندې دنیا دا اس باغ وي تجری من تحت الانهار بهي کې بلاندې داغینه نهرونه پکې داغه تذکرې بل ځکه کړل کنه نهرونه پکې نو د غبین بجدا نهري نو د اوبو بجدا نهري شراب پکې جدا نهر وي د پيو پکې جدا نهري سلور قسمه نهرونو تذکرہ رسول سورۃ محمد کې راضی بیا نو تجری من تحت الانهار بهي کې بلاندې داغینه نهرونه اکلها دائم وذلها اے دنیا باغونه چې دی پدې کې چې کم خوراکونه دي چې او دې شو کوله نو خبر اخلاص شو موسم پر هغه موسم ختم شو خبر اخلاص شو ال دغه هغه خوراکونه داسې دي اکلها دائم خوراکونه داغه به همیشئ وذلها او سوري داغه به همیشئ همیشه د بارا همیشه دي کله چې دی یو میوه او شو کوي داغه په ځای به فوري بل ولګي دا به ختميږي نه دا نه چې په دې باندې به وخت راځي بیا به خلک تعالان په جوړ کی ختمي کی اذا ختم شو دنیا دا خو ختميږي دا چې وته سب د دې وخت تیر شي خلک یې واري تیر شو ځکه واري تیر شي نو بیا وسي بیا خو سړی له خونم نور کې یاد کې باغ ته لږه رسخ کاری بیا بیا به خوندخ کاری الله وی دا جنت چې ده نو دا خوراکونه به همیشه نو سوري به همیشه تلک عقب الذين اتقوا دغه آخري انجام دا کسانو دي چې تقوا اختیار کړل دنیا کې چې څوک متقیان دي
تقوا اختیار کړل ایمان راوړل ځان د شرک نه بچ کړل نو داغي د پاره انجام داغي دغوي واقبل کافرین النار او آخری انجام د کافرانو جهنم بی هغه پر به جهنمی کفر کړل ایمان نه دی راوړل الله نه مني یا دا الله رسول نه مني دا الله کتاب نه مني ملائک نه مني ما چې کوم ایمانیاتو کې وایو آمنتو بالله کې وایو ناغه کې ایمان په الله باندې ایمان د الله پر رسولانو باندې د الله په کتابونو باندې ملائکه باندې ایمان تقدیر باندې ایمان نو د قیامت پر ورځ باندې ایمان دا ټول ضروري والذین آتیناهم الکتاب خبر راضی برا مخکې نه پاتې شوی دی ترجمه غنو وکړي ترجمه وخت بیا دومره نه ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه او یا کسان چې کفر کړي ول نه نازلېږي په دمانه آیاتونه د رب د طرفنا قل ان الله يضل من يشاء وتويقنا الله گمراه کی چاله چې واړي و يهدي اليه من اناب او ہدایت کے خپل ځان طرف ته دین طرف ته حق طرف ته کتاب طرف ته من اناب هغه چاله ہدایت ور کوي چې انابت کوي الله ته پزړه کې سه انابت خوې کړ الذين امنوا غسان چې ایمان راوړل او تطمئن قلوبهم بذکر الله او مطمئن شي دې زړه د دې په الله په ذکر باندې الله بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر باندې مطمئن کیږي زړه دا الله په ذکر باندې دا الله په قران باندې کتاب باندې دا الله په یاداش باندې الذين امنوا غسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل صالح کړل توبه لهم خوشالي د دې د پاره او حسن مآب او د پاره خپل ټکانه دا کذالک ارسلناک دارنګي یادې د پاره منګ لګل توفی امتين باغړل کې خلت من قبلها یقینا تیر شي ویني دنا مخکې د دې امتنا مخکې ګڼ امتونه لتتلو علیهم د دې بارا چلولې ته پدی باندې الذی اوحینا الیک اوس چې وਹੀ کړل موږ تا ته وهم یکفرون بالرحمن او حال دا چې داخله انکار کوي د رحمان ذاتنا قل هو ربی وتوعا اغا الله زما رب دی لا اله الا هو نشته اله دی بعد سوا دا غنه بل علی توکل تو الله باندې ما توکل کړل و الیه متاب الله طرف دی ورګرځیدل الله ته واپس سیدا ولو ان قرانا سيرت به الجبال کچره دا قران کریم دا سوي چې تلې شوی په دې باندې غرونه او قطيات به الارض آیا کټ کې دې شوی په دې باندې زمکا او کلم به الموت آیا خبري کولای شوی په دې باندې مړو کدا سي کار نه کولای شوی دا سي شوی وي د خلکو بیا نه مانه یا کدا سي بل کتاب نشته چې دا سي کارونه پیوشي کچ داسي کارونه کې دي نو په دې قران کریم باندې کې دي بل لله الامر جميعا بلکې اختیارات ټول د الله پلاس کې دي افلم يئس الذين امنوا الله يشاء الله لهذا الناس جميعا آیا دا خلق نه پويږي د خلکو د پته نشتی آګه سان چې ایمان راوړل الله یشاء الله کچره الله غوښته لهذا الناس جميعا وخامخا الله به هدایت کړو دې ټول خلکو ته کالا دې ټول خلکو ته هدایت په زور باندې ور کول نو هدایت به کړو لیکن الله په زور باندې چاله هدایت نه ور کوي ولا يزال الذين كفروا همیشه بیان کسان چې کفر کړي تصيبهم بما صنعوا قارعات همیشه بیان کسان چې کفر کړي چې رسی بدیتا په سبب د هغه چې دی کم سکړلی قاریاتن ټنګون کې د زونو آفت جدي زونه بټنګي او تحلو قریب من داریم یا برا پریوزی نزید دی کورونو تا حتی یاد یواد اللہ تر دے پوری چراشیا وعدد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد یقین اللہ خلاف نکی دخپل نیٹے دخپل وعدے وَلَقَدِ سُوزِعَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ یقین مذاق رہے شدے پر رسولان پوری ستانہ مخی فَامْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا نو مولت ورکو منگا کسان لچی کفر کرلے سمما خستونو بیا میراؤنی والفقی وکان عقاب نو سنگشو زمگا عذاب ورکول افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت
آیا هغه څوک چې هغه قائم دی هغه دائم دی هغه عالم دی په هر یو نس باندې هغه حافظ دی په هر یو نس باندې بما کسب په هغه سماج دی خلق د کم کسب کړل وجعلوا لله شرکا دی خلقو ګرځول د الله لپاره شرکا قل سموهم وتوعد دې صفاتونه ذکر کړي ام تنبئونه آیات تاسو خبر ورکوي الله لا بما لا يعلم په زمانه چې الله په نه پويږي الله ته پته نشته پزماګه کې هم به ظاهر من القول بلکې داخله په ظاهري سرسري خبر باندې لګیا دي بل زين للذين كفروا بلکې ډول شي دي هغه سان چې کفر کړي مکروم چلول دي وصدوا عن السبيل من شوي دي د الله د لارې نام وما يذل الله تعالی چې الله گمراه کی فما له من هاد نشته اغلب رسول ارخودن کې لهم عذاب فی الدنیا فی الحیات الدنیا د دې لپاره عذاب دې په ژوند دنیاوی کې ولا عذاب الاخرت اشق او خامخ عذاب د اخرت ډیر سخت دی وما لهم من الله من واق نو وی خلق لپاره د الله نسوک بچ کوونکې مثل الجنه التي وعد المتقون صفت د جنت هغه چې وعده کړی شي د متقینانو سره تجری من تحتها الانهار بهږي بلاندې داغینه نهرونه وظلها اکولها دائم وظلها خوراکونه داغي به همیشه یو سوري داغي ذات تلک عقب الذين اتقوا دا انجام دا کسان چې تقوا اختیار کړل او عقب الذين وعقب الكافرين النار او اخري انجام د کافرانو ور دي جهنم دي الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي سبا نو ان شاء الله اتنی بجې باندې درس شروع کو 9 بجې باندې ان شاء الله ودرېو